السلام علیکم ښه راغلاست ګرانو محصلینو د ریاضي د مضمون مینوالو د تیر په ځای نن بیا هم زه اسلام الدین شمس حاضر شوی یم تاسو په حضور کې د ریاضي د مضمون درسونه وړاندې کوم نن څلرویشتم درس دی او د څلرویشتم درس تر عنوان لاندې موږ لرو چې په سوداګرۍ کې د معاملاتو د معادلو او طبیګانو استعمال یعنې مخکې مو د معادلې او طبیګانې ولوستلې چې څو ډوله وې ګرافونه مو ولوستل یعنې مختلف برخې مو په طبیګانو او معادلاتو کې ولوستې اوس راځو دلته چې موږ څنګه کولی شو یا په کومو ځایونو کې یا په کومو حالاتو کې یوه معادله یا تابع په تجارتي اقتصادي او د بانکدارۍ یا په نورو هغه اقتصادي موضوعاتو کې چې ضرور دي ترې کار واخلو یعنې د استعمال ځایونه درته ښیو د طبیګانو او معادلاتو چې په دغو ځایونو کې تاسو کولی شئ چې په اقتصاد کې طبیګانې استعمال او کار ترې واخلئ او که چیرته مسایل یا ستونزې رامنځته کېدلی تاسو کولی شئ چې د تابع یا د معادلاتو په اساس یې په اسانۍ سره حل کړئ لومړی راځو د عرضه او تقاضا معادلې در پیژنو د عرضه او تقاضا معادلې چې دي دا عبارت دی لی مثلا کیو ایس مساوي کېږي منفي A مثبت B P یعنې دلته دغه معادله چې ده دغه د عرضه معادله ده د عرضې معادله ده دلته دغه معادله یا دغه تابع دغه د دوو متحولینو ترمنځ اړیکه څېړي یعنې مونږ او تاسو مخکې له دې چې دا څنګه د یوې عرضې تابع ده یا مثلا د عرضې معادله ده دا ځکه چې مونږ او تاسو په کوچني اقتصاد کې یا مثلا په کوچني اقتصاد کې ویلي دي د عرضې تحت عنوان لاندې د عرضې قانون مو لوستی دی د عرضې قانون داسې دی د عرضې قانون چې دی د عرضې قانون کې دوه برخې دي یو مقدار دی او بل د جنس قیمت دی کله چې د جنس قیمت لوړیږي ورسره جوخت د اجناسو مقدار هم زیاتوالی کوي او کله چې قیمتونه ټیټیږي ورسره جوخت د اجناسو قیمت هم مقدار هم ټیټیږي یعنې دلته د قیمت او د عرضې د مقدار ترمنځ یوه مستقیمه اړیکه شتون لري د دغې مستقیمې اړیکې شتون په اساس مونږ کولی شو چې د یوې عرضې معادله یا تابع ترتیب کړو اوس که دلته وګورئ هم تاسو به وګورئ دلته کیو ایس د عرضې مقدار ښایي دی دلته دغه مقدار ښکاره کوي او دغه پی چې ده دا قیمت ښکاره کوي او دغه چې دغه بیا یو ثابت عدد دی چې دا د قیمت او مقدار ترمنځ مایلان ښکاره کوي یعنې مایلان دلته هدف دا دی د بي څخه هدف دا دی چې که چیرته مثلا د یوه جنس قیمت په یوه ټاکلي قیمت سره تغییر وکړي نو بي موږ ته ښکاره کوي چې دغې کیو چې ده دا بیا په دومره اندازه تغییر کوي یعنې د قیمت د دوو تغییراتو ترمنځ تفاوت او د مقدار د دوو اندازو ترمنځ تفاوت دغه موږ ته خپله د یوې عرضې په تابع کې موږ ته مایلان راښکاره کوي او ای چې ده منفي ای چې ده دا دلته که وګورو دلته دواړه علامې مثبت دي دی هم مثبت او کیو مثبت دی دا معنا لري چې قیمت او مقدار د تقاضا چې ده دا یو د بل سره مستقیمه اړیکه لري منفي ای چې ده منفي ای بیا دا د عرضې هغه مقدار دی
چې د قیمت تر تاثیر لاندې نه وي واقع یعنی که قیمت لوړیږي او که ټیټیږي خو دغه مقدار هر وخت دپاره په بازار کې ثابت ساتل کیږي یعنی د قیمت تابع نه وي موجود یعنی که چېرته موږ دلته په دغې معادله کې وګورو منفي a مثبت b که چېرته p مساوي صفر هم شي یعنی قیمت صفر ته راټیټ شي نو دلته بیا هم په دغه ځای کې په دغه مقدار د عرضې باندې تاثیر نه لري یعنی منفي a مثبت b ضرب صفر صفر دا مساوي شي منفي a سره یعنی دا ثابت دی یعنی دا هغه آزاد مقدار دی چې په بازار کې بغیر د قیمت د لوړوالي او ټیټوالي څخه خلک تولید کوونکي بازار ته عرضه کوي او بله معادله چې ده موږ کولی شو چې د تقاضې معادله هم در وپېژنو د تقاضې معادله چې ده دا بیا مساوي ده د a منفي b p دلته دغه که ووایو داسې چې د تقاضا معادله دا تابع دلته دغه د تقاضا مقدار ښکاره کوي او دغه پی چې دا قیمت ښکاره کوي او دا هم چې دغه د تقاضا او قیمت ترمنځ دا میلان څرګندوي چې مثلا قیمت څومره تغییر وکړي په مقابل کې تقاضا څومره تغییر کوي او ای چې دا بیا دغه د تقاضا هغه ثابت مقدار دی چې د قیمت تر تاثیر لاندې نه وي واقع یعنی که ووایو دلته عموما د تقاضا قانون بیا دا بیانوي کله چې په تقاضا قانون تر لاندې مو ویلي وو چې د قیمت او تقاضا ترمنځ اړیکه څېړي خو داسې اړیکه چې دلته د قیمت او تقاضا ترمنځ معکوسه یا برعکسه یا غیر مستقیمه اړیکه موجوده ده هغه په دې ډول چې کله قیمت لوړیږي مقابل کې تقاضا کمیږي او کله چې قیمت ټیټیږي په مقابل کې تقاضا لوړه شي خو که چېرته قیمت ټیټ شي بیا په تقاضا لوړیږي یعنی دلته هدف دا دی کله چې تقاضا بیا قیمت لوړ شي تقاضا ټیټه شي او وخت کې په داسې حالت کې چې کله قیمت ټیټ شي او بیا تقاضا لوړیږي او کله چې قیمت لوړ شي بیا تقاضا ټیټیږي یعنی دلته دا د قیمت او تقاضا ترمنځ یوه غیر مستقیمه اړیکه شتون لري نو فارمول کې هم تاسو وینئ چې دلته د قیمت علامه چې ده منفي ده او د تقاضا علامه مثبت ده د دغې معادلې څخه هم ښکاره کېږي چې دلته د قیمت او تقاضا ترمنځ یوه غیر مستقیمه اړیکه شتون لري بي همغه ده او ای چې دا هغه مقدار دی چې بغیر د قیمت څخه یعنی که قیمت لوړ شي او که ټیټ شي بیا هم خلک همغه مقدار په بازار کې اخلي او بازار کې ورته احتیاج لري یا مثلا د نورو شرایطو په اساس چې هلته یعنی هلته قیمت تاثیر کوونکی نه وي په دواړو ځایونو کې مثلا که ووایو چې مثلا د خلکو احتیاج سطحه یا مثلا موسمي تغیرات کله چې موسمي تغیرات راشي موسمي تغیرات بغیر له دې چې تاسو قیمت لوړ شي یا ټیټ شي همغه مقدار تقاضا همغه مقدار عرضه په بازار کې موجوده ده او کله چې مثلا راتلونکي تقاضا وي کله چې د راتلونکي په اړوند خوشبینۍ یا بدبینۍ موجودې وي موږ کولی شو نو دلته هم قیمت بیا بېتاثیره پاتې کېږي او کومه اندازه مقدار چې په یعنې که لوړ شي که ټیټ شي په همغه اندازه مقدار تقاضا او عرضه په بازار کې شتون لري خو د زیاتو تشریحاتو نه تېرېږي دا چې مضمون د ریاضي ده دغه موضوعات ټول د کوچني اقتصاد موضوعات دي موږ راځو اصل دا د دې لپاره تشریح کړو چې موږ دغه معادلات در وپېژنو د معادلاتو کې دغه بي او بي اي کیو اس او کیو ډي څه ښکاره کوي نو راځو زموږ اوس راځو په صدارۍ کې د معادلې او تابعګانو استعمال ښکاره کوو چې څنګه استعمالولی شو موږ معادلات لیکلي وو چې کیو اس مساوي کېږي منفي ا مثبت بي پي او کیو ډي مو لیکلي وو چې ا منفي بي پي دا د تقاضا او عرضه معادلې دا د عرضه معادله ده د تقاضا معادله ده اوس کولی شو چې ووایو دلته یو مثال دی په سوداګریزو مسایلو کې د
د طبیګانو استعمال د مثلا د عرضې مربوط دی مثال دی په دې مثال کې لیکل شوي دي چې په کابل ښار کې د کابل په ښار کې د یو سوداګریز واحد د پلور قیمت د پلور د مقدار په لاندې شکل ورکړل شوی دی یعنې قیمت دی د پلور قیمت او بل او د پلور مقدار دی د پلور مقدار مثلا ورکړل شوی دی په دې ډول چې 0,000 3,000 دلته راکړل شوی دی په مقابل کې د پلور مقدار راکړل شوی دی -400 او -200 او -0 او بل 200 او دلته راکړل شوی دی 4,000 دلته به ولیکو 400 نو دغه شکل نه قیمتونه راکړل شوي دي دلته الف جز چې ده الف جز کې غوښتل شوي دي چې تاسو چې پیدا کړئ د شکایت تابع په لاس راوړئ تابع پیدا کړئ تابع په څه ډول ده بې کې راکړل شوي دي چې تاسو که د پلور مقدار یې 200 واخده وي د عرضې معادله په لاس راوړئ او تبدیلي قیمت یې محاسبه کړئ خو که چېرته د عرضې د پلور کې مقدار د پلور مقدار یعنی کیو ډي که چېرته کیو ایس مساوي 200 واخده وي نو تعادلي د عرضې معادله یعنی تابع پیدا کړئ یا معادله پیدا کړئ اول تعادلي قیمت پیدا کړئ تعادلي قیمت یعنی پی پیدا کړئ دلته د پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې ووایو راځو دې ته په لومړی قدم کې د عرضې معادله خو مونږ او تاسو ته معلومه ده چې مساوي ده د کیو ایس مساوي کېږي -a مثبت بي پی سره نو د دغې معادلې ته په کتو کولی شو چې ووایو چې په دغې معادله کې که چېرته ووایو چې کله کیو ایس مساوي وي د -a سره نو په دغه حالت کې مونږ کولی شو چې ووایو یعنې که چېرته قیمت 200 او لومړی د تابع پیدا کړئ تابع پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې ووایو چې کله قیمت صفر شي صفر شي نو مقابل کې د جنس کله چې پی صفر سره مخامخ شي نو په مقابل کې د کیو مقدار چې دی عبارت دی کیو مقدار مساوي کېږي کله چې صفر شي قیمت صفر شي نو کیو مقدار چې دی کیو ایس مساوي کېږي -400 او کله چې د 0 واحده په مقابل کې کله چې قیمت 0 شي نو په مقابل کې د جنس مقدار چې دی دغه مساوي ده د چې سره د 2 سره که نه نو لیکلی شو په اخر کې چې -a مساوي ده د -400 سره او بله ده چې کله چې مونږ د عرضې معادله د پلور قیمت د تابع الف جز تابع پیدا کړئ د تابع د پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې ووایو د قیمتونو ترمنځ تفاوت چې ده د 0 په اندازه ده یعنی 0 تفاوت کېږي او دلته چې ده د 200 واحدو په اندازه تفاوت رامنځته کېږي یعنی دلته مونږ لومړی څه پیدا کوو لومړی معادله پیدا کوو وروسته وایو مثلا داسې ولیکو چې -a خو عبارت ته لی -a یعنی کله چې دا صفر شي کیو ایس مساوي -a مثبت دا صفر شي نو معادله مساوي کېږي د شي سره مقدار د کیو مساوي ده چې سره -400 سره نو a مساوي شوله -a مساوي شوله د 400 سره نو دلته راځو اوس د بي پیدا کولو لپاره د بي پیدا کولو لپاره دلته که وګورو دلته تفاوت د قیمتونو ترمنځ دا چې مونږ بي مایلان ختله د مایلان د فارمول په اساس مونږ لیکلی شو چې د مایل فارمول چې دی دا مساوي دی y2 - y1 پر x2 - x1 و دې په اساس مونږ مایل پیدا کولی شو m مساوي کېږي
اوس موږ او تاسو لیکلی شو چې ووایو د دې ترمنځ تفاوت څومره دی. د دې ترمنځ تفاوت مقدار 200 منفي 200 دی که نه. موږ لیکلی شو چې ووایو 200 تفاوت 200 دی او واحد دوه عدد ترمنځ تفاوت څه دی؟ دا زر دی. یعنې که ووایو زر دی تفاوت دلتا پی دلتا کیو تقسیم پر دلتا پی دا مساوي کېږي 200 تقسیم پر 0. یعنې دلته لیکلی شو چې 200 مساوي کېږي د 0.02 نو ام مساوي شي 0.02 سره. نو دلته لیکلی شو چې معادله یې ولیکو چې کیو اس مساوي کېږي منفي څلور منفي ا چې دا منفي 400 جمع او بل مثبت بی څومره ده 0.02 پی. یعنې دغه د عرضې معادله شوله د الف جز حل د الف جز حل. اوس راځو په دویم قدم کې د دې چې که چېرته ب هغه چې دی ب که د پلور مقدار 200 واحده شي د عرضي معادله په لاس راوړئ او تعادلي قیمت یې محاسبه کړئ. که چېرته د پلور واحد 200 واحده شي نو په دې حالت کې مونږ کولی شو چې ووایو چې کیو اس مساوي کېږي 200 واحده شي. 200 واحده په مقابل کې مونږ لیکلی شو چې دغه پیدا کړلو دغه کړنکو که چېرته کیو مساوي کېږي 200 واحده شي. تعادلي قیمت د پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې د طریقې څخه کار واخلو. مونږ داسې عمومي معادله لیکلې وه چې کیو اس مساوي کېږي منفي 400 او مثبت 0.02 پی. نو دلته مونږ او تاسو که د پلور مقدار 200 واحده وي د عرضي معادله په لاس راوړو او تعادلي قیمت یې محاسبه کړله. لومړی معادله په لاس راوړو. د معادلې د لاسته راوړلو لپاره مونږ کولی شو چې داسې ولیکو دا چې دا کې وضع کړو نو مونږ قیمت تعادلي قیمت په لاس راوړلی شو چې 200 مساوي کېږي منفي 400 جمع 0.02 پی. نو لیکلی شو 0.02 پی 200 جمع 400 0.02 پی مساوي کېږي 600. دا چې کله 0.02 نه وویشو نو مساوي به شي 0.02 دا به سره خلاص شي پی به مساوي شي دا که چېرته په سلو کې ضرب کړو دا به شي 80,000 او دا سره 2 80,000 بخښنې سره دا چې په 2 تقسیم کړو نو کله چې دا په 2 تقسیم کړو موږ ته قیمت راکوي 3,000 موږ ته قیمت راکوي څو 3,000 دا قیمت 0.02 موږ ته قیمت راکوي پی مساوي کېږي 3,000 دا تعادلي قیمت شو. د تعادلي قیمت په پیدا کېدو سره مونږ کولی شو چې اوس ووایو چې د کله چې کیو اس پی 2 شي هغې نه وروسته مونږ کولی شو چې د دغې معادلې هغه اساس بنسټ پیدا کړلو. یعنې مونږ معادله داسې پیدا کوو چې کیو 0.02 پی مساوي کېږي کیو اس جمع 400 دواړه طرفونه په 0.02 باندې ویشو دا طرف په 0.02 باندې ویشو. د دې په ویشلو لپاره پی مساوي کېږي یو بر 0.02 تقسیم کیو اس جمع 400 تقسیم په 0.02 دا چې تقسیم کو دا چې کله تقسیم کو نو موږ ته راکوي 15 دا لیکلی شو چې پی مساوي شي 15 کیو اس جمع کله چې 400 په 0.2 تقسیم کو موږ ته راکوي 2000. دا معادله شوله قیمت او دغه قیمت شو. دا د ب جز حل و
بجز حل. خدای دې وکړي محصلینو چې نن نوی درس باندې پوه شوي وئ، خسته کوونکی ستړي کېدونکی نه وي تمام شوی. نو د نن ورځې دپاره درس همدومره بس و. د راتلونکي دپاره د خدای په امان سربلنده سرلوړي اوسئ.